عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چې دغه نه دا اندازه لګي چې چرتم ذکر دی چې واقیم الصلاة الته سره ذکر دی چې وآتوا الزکات مونز قائم کوي او زکات ورکوي مونز قائم کوي زکات ورکوي مونز قائم کوي او زکات ورکوي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دینه دا اندازه لګي چې د چا زکات قبول شو د هغه مونز قبلیږي چې د چا مونز قبول شو د هغه زکات قبلیږي او سوچ زکات ورکوي او مونز نه کوي زکات هم نه قبلیږي او سوچ مونز کوي او زکات نه ورکوي مونز نه قبلیږي ځکه چې دا دواړو ذکر قرآن کریم کې بار بار یو ځای راغلی دی دینه دا پته لګي چې یو ورکوي یو ادا کوي او بل نه ادا کوي هغه بل هم الله تبارک وتعالی په جناب کې منظور نه دی یو کس دی او مالدار دی او تهجد گزار هم دی ذکر اذکار او تلاوتونه هر څه کوي 15 وخت مونځ په جمع باندې کوي تکبیر الله سره کوي خو لیکن دا انسان زکات پابندي نه کوي عبداللہ ابن مسعود سے فرمائے چې د ټول کال منځونه قبول او مقبول نه دي منځونه مردود دي دا انسان چې څوک زکات نه ورکوي او یو کس ته هغه په کروڑونو روپو زکات ورکوي خو لیکن 15 وخت مونځ پابندي نه کوي 15 وخت مونځ پابندي نه کوي کروڑونو روپے زکات ولا ورکه خو چې مونځ نه کوي الله تبارک وتعالی په جناب کې دستا زکات هم منظور نه دی ځکه چې دا دواړه تړلې شوي خبرې دي د دې د وجې نه زموږ ستاسو چې کم مال او د حال او د روزګار چې کوم نقصانونه دي او تاسو ټولو ته پته ده هر چا ته پته ده چې روزګار څومره خراب شوی دی څومره مهنګایي راغلی ده هر یو که امیر دی او که غریب دی په سرو سترګو باندې ژاړي او یا د مال نقصانات مونږ روان دي حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلی آله وسلم فرمان علی شان دی محبوب کریم فرمائی حسنوا اموالکم بالزکات اے زما امتیانو مال حفاظت وکئ چې مالم تباه نشي مالم هلاک نشي مال نامغلاو نشي جنستورم اونه سوځېږي وغیره وغیره پلازه باندې م اور اونه لګي دکانم تباه نشي نبی پاک فرمایي چې دغه حفاظت ته مال دپاره کومه وظیفه پکار ده چې کومې د خولې وظیفې دا خو موږ ډېرې کوو ځکه چې مفتو کې دي خو نبی پاک فرمایي چې د مال د حفاظت وظیفه څه ده حسنوا اموالکم بالزکات زکات وباسه الله پاک به د ستا ټول مال محفوظ کړي د مال محفوظ کېدو وظیفه چې ده دا صرف یا حافظ یا حفیظ نه ده چې یا حافظ یا حفیظ په مال او په دکان چوف کې او حفاظت په دې باندې مې حفاظت راځي خو نبی پاک فرمایي چې مال حفاظت د نقصان نه په زکات باندې راځي زکات یو کلا ده چې کله د مال نه یې راتاو کې دا کلا دغه مال ته څوک هم نقصان نشي رسولی او نبی پاک فرمایي چې داو مرضاکم بصدقه کوم مریضان دي نبی پاک فرمایي علاج هم وکئ خو یو علاج د بیمارۍ دام دی چې داو مرضاکم بصدقه خپلو مریضانو له صحت ورکئ په صدقې سره الله په نوم باندې صدقه وکئ مریضان ته صحت ملاویږي چې د 300 روپو دوايي اغستی شي یو 50 روپۍ د الله په نوم باندې هغې فقیر نه م ورکه چې کومه میډیکل سټور مخې ته ناست یو 50 دله ورکه او یو 300 روپو دوايي راواخله په دوايي باندې به دومره نه ټیک کېږي د لکه 50 روپۍ د الله په نوم صدقه باندې به ټیک کېږي نبی پاک مبارک فرمایي داو مرضاکم بصدقه مریضانو له صحت ورکړئ په صدقې سره او نبی پاک 3 نمبر سیز ارشاد فرمایي واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع نبی پاک فرمایي چې کوم مصیبتونه انسان باندې راځي دغه تاسو ور مخامخ شئ په دعاګانو سره او په عاجزۍ سره کوم مصیبتونه انسان له چې راځي دا مصیبتونه ختمیږي په څه باندې په دعاګانو باندې کله به ځان ته دعا کوي کله به درته بچي دعا کوي کله به د یو بزرګ نه دعا غواړي کله به د یو صاحب نه دعا غواړي کله به د بل مسلمان نه دعا غواړي کله به د غریب نه دعا غواړي کله به د دوست نه دعا غواړي نبی پاک فرمایي مصیبتونه ختم کوي په دعاګانو سره دعاګانو باندې مصیبتونه ختمیږي ځکه موږ دغه دعا کوو چې رب العالمین د موږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب فرمایي